بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات مې منئ. ملګرو تاسو وینئ چې په 28 مارچ باندې په 28 تاریخ باندې مولانا صاحب مارچ کوي او اسلام آباد ته ځي. خو زه د مولانا صاحب نه څو تپوسونه کول غواړم. هغه تپوسونه دا مولانا صاحب 14 کاله ته د کشمیر کمیټۍ ممبر پاتې شوی. دا چېرته د کشمیر دپاره مارچ کلی کله چې په لال مسجد باندې د ماکې وشو، ماشومان شهیدان کېدل، علیمان شهیدان کېدل، ته چېرته راپاڅېدلی؟ کله چې په ډمډوله باندې د امریکې بمباري وشوه، تا چېرته مارچ کړی دی؟ خو په تاریخ کې په اول ځل باندې ته د اسمبلۍ نه بار پاتې شوي، ځکه احتجاجونه کې او درنې کې شور دې راخستی. او بله خبره ده چې په یو کال سالانه ستا چې کوم دی د لسي 40 لاک روپۍ ستا د لسي خرچه ده. نو چې څه کال یې تر اسمبلۍ نه بار یې، نو تا خو د عوامو چې کومې پیسې وي، ته خو به هغه خپلې روپۍ به ستا سره کېدای شي یو به، خو لکه ته خو هغه استعمالول نه غواړې، ته به د عوامو د پیسې نه خزانې نه به تا 80 لاک روپۍ به 40 لاک روپۍ به تاسو سالانه د لسی استعمالولې. لسی به 80 لاک روپۍ به لسی تاسو څکله. نو اول خو عوامو له د هغې جواب ورکړه. دویم دا کم چې تا تاریخ بدل کو، 28 تاریخ دی کو، نو تا د پته ده په 28 باندې یو انتظام په پنجپیر کې ده جماعت اشاعت توحید و سنت، او دویمه په لاهور کې د تبلیغي جماعت اجتماع ده. نو دلته هم تاسو په دې کې یو چل دی، او هغه ده چې تاسو دا غواړئ چې تبلیغي جماعت والا یا چې کم جماعت اشاعت توحید و سنت والا ملګري دي، هغو ته په تلو کې مشکلات شو، هغوی هم زموږ سره ملګري شو، په دې مارچ کې زموږ سره شریک شي. یو دویمه ده د تاریخ د بدلولو وجه چې کله لارې بندي او مشکلات دي، نو چې موږ هم ځان تبلیغ والا شو کو، موږ وایو چې موږ تبلیغ والی او موږ اسلام آباد ته په دې طریقه باندې ورسېږو. خو زه خپلو پښتنو وروڼو ته یو ریکویسټ کوم، ډېر عاجزانه ریکویسټ کوم چې ملګرو مار پیټ کېدی شي، دلته واله کېدی شي، لاټي چارج هم کېدی شي، همڅو ګیس استعمال هم کېدی شي، ځکه چې دوی پوره نه احتجاج نه کوي، دوی صرف او صرف د شر پیلاولو دپاره روان دي اسلام آباد ته. نو چې بیا وروسته دا نه وایي چې یاره زما لویه ګناه دا وه چې پښتون وم، زما لویه ګناه دا ده چې پښتون وم، چې بیا وروسته دا نه وایي. زه د هغه والدینو نه ریکویسټ کوم چا چې د دوی مدرسو د خپل ماشومان اچولي دي، لیږلي دي، تاسو خپل ماشومان سبق له لیږلي، خو دوی د خپل سیاسي مقاصدو لپاره استعمالوي او د خپل مقاصدو لپاره اسلام آباد ته بوځي. نو په لحاظه په خپلو ماشومانو باندې هم نظر وساتئ. مه لیږئ د دې څو ورځې مخکې چې په سوشل میډیا باندې کوم خط د دې طرفه وایرل شوی، هغه به تاسو کتلی چې دوی لکه کمې ارادې دي د اوس نه چې کمې ارادې دي تاسو، او بیا باقاعده د هغه اعتراف هم هغوی وکړو، هغوی یو عالم. نو دغه شارټ شان پیغام وړي کې شان پیغام خپلو پښتنو وروڼو ته سپیشلی ریکویسټ کوم چې پاکستان اوس د ترقۍ په لار روان شوی دی. نو په دې وخت کې داسې مارچ ته ضرورت نشته دی. بار ملکونو دورې راځي، HMpk روان دی، مختلف کارونه غټ غټ پراجیکټونو باندې کار روان شوی، په دې وخت کې دا رکاوټ جوړول غواړي. یعنی او بله خبره دا چې د کشمیر مسله ډېره اهمه مسله ده، روانه ده، حالات بګړاو دي په بارډر باندې. دا په هغه وخت کې چې کوم دی یو مارچ کوي، نو تاسو به د انډیا میډیا کتلي او اورېدل به هغوی په دې ورځو کې کم بیانونه استعمالوي، کمې حربې استعمالوي. یعنې موږ دا ویلی شو چې لکه هغو چې دا خپل یو جاسوس را لېږلی، یو خپل ایجنټ یې را لېږلی او دلته دا کار کوي په دې ټیم کې، لکه انتشار پیدا کول غواړي. دغه لنډ شانې پیغام مې ملګرو ته، او خو سپیشلی دغه والدینو نه خواست کوم چې خپل ماشومان هم کوم مدرسو ته لېږلي، په هغو خیال وساتئ، هغوی د دوی د سیاسي مقاصدو لپاره چې درنه دوی استعمال نه کړي. لوی الله م سپارم، د الله په امان. السلام علیکم.